وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. درشرف وإذا عزت من اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دا پکې لګ داس دیوال ته نږدې کړئ. زما عزت مندونو، نن د ذی الحجې اتم تاریخ دی او سبانه بل ورځ د اتوار په ورځ د ذی الحجې لسم تاریخ دی او په لسم تاریخ د ذی الحجې باندې الله رب العالمین په مسلمانانو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې یو څو اعمال واجب کړی دي. هغه اعمال به انسان چې مسلمانی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی وي او ځان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عاشق وي او د الله بنده وي، نو اعمال به د پلسمه ذی الحجه چې موږ د شریعت په اصطلاح کې وته غټ اختر او عید الاضحى وایو، په دغه ورځ باندې به د اعمال خامخا کوي. په دغه ټولو اعمالو کې یو عمل د قربانۍ دی، یو عمل د تکبیرات التشریق دی او یو عمل د اختر د منځ دی. دا په عام مسلمانانو باندې لازم دی. او یو عمل اغم د دې اختر سره کیږي چې د اتم ذی الحجې نه شروع کیږي تر د 12مې پورې. هغه عمل ته حج وایي چې د اسلام او د شریعت پنځم او بنیادی اهم رکن دی. اغم په دې ایامو کې ادا کیږي، لیکن بنیادی عمل چې عموما مسلمانان کوي هغه د قربانۍ دی او د اختر دی او د تکبیراتو دی. مونږ به کوو د عزت مندو بنیادی ته وردا قربانی د اختر پر ورځ باندې دا سنت ابراهیمی د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. د دوانو جهانو سردار مبارک نه صحابه کرام یو رسته پوسو کو او توحید الله رسوله دا قربانی چې موږ د اختر پر ورځ باندې کو دا اضحیه نوې دا څه شیز دی؟ ما هذه الاضاحي یا رسول الله؟ نو د دوانو جهانو سردار مبارک وته او فرمایل: سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت. او تیر جمعه ما بیان کړو دا غینه مخکې شیخ صاحب د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ دغه پس منظر کې دغه واقعه بیان کړو. او تاسو ته ما تیر جمعه ویلو چې ابراهیم علیه السلام خوب کته دریش په نو په لسم تاریخ د ذی الحجې او د اختر په ورځ باندې ساری خپل زوی اسماعیل علیه السلام ځان سره د مکی مکرمه نه روان ک مینا ته. مینا د مکی مکرمه په اطرافو کې یو علاقه ده. مکه مکرمه تاسو د الله مونږ ټول بوزي یو وادي د غرونو په مینس کې او د جبل ابي قبیس طرف ته عوالی طرف ته
چې انسان د غر نه راوړي نو پورې غاړه بیا مینا ده د مینا غرونه دي او د مینا وادي او میدان دی نو ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام په دې باندې او په دې خبر ځان سره را روان ک چې بچي راځه زنګل او صحرا ته زو مینا ته زو د مکې نه باروزو لګه قرباني به وکړو د ابراهیم علیه السلام پړل کې دغه خپل زوی قرباني کولو او د اسماعیل علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام مور بی هاجره اغي دا فهم کړ چې یاره دا ابراهیم علیه السلام بزیو چې تساروی بنی سیخ کار بکې یو ساروی به علالی او د اغي قرباني بکې دا پلار او زوی روان شو مینا ته چې ورسېدل او د مینا د غرونو نه کوشو او واده کې کوزيږي نو په حدیث مبارکاو کې راځي او مفسرین هم لیکي ابراهیم علیه السلام مخ کې دی وخت کې ابراهیم علیه السلام عمر د 100 کالو نه اوړېدلې دی او اسماعیل علیه السلام زلمیتوب ته نږدې دی دیار لس یا 12 کال عمر دی عمر کې الګ دی بس زلمیتوب ته بلوغ ته نږدې دی او خيار دی الله والا پوی ور کړی دا لکه د پیغمبر بچی دی او بیا دی الله رب العالمین رستو پیغمبر او نبی جوړی نو خدای پاک ډیر خيار پیدا کړی دی او ډیر پوی والا الله پاک ور کړی دی نو دا ابراهیم علیه السلام مخکې دی او د زوی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دي دا دوه جهان او سردار مبارک فرمایي حدیث شریف دی چې مینا ته ورسېدل نو دغه ځکه شیطان د انسان په شکل باندې راغی ابراهیم علیه السلام له او ابراهیم علیه السلام ته اوس په لکه وسوسه اچي شیطان خو د انسان دشمن دی الله سره قسم کړو او الله ته مخامخ چیلنج ور کړو چې زب استاد بندگان او استاد مخلوق دا انسان آدم علیه السلام او د اولاد دا بزو گمراه کوم او دی بزو خطا کوم پیغمبرم نه پریری ابراهیم علیه السلام له مخامخ راغو او ابراهیم علیه السلام ته وای چې ګورا سپینګری عمر دې ډیر زیات دی او په دې سپینه ګیره او په دې پوخ عمر در الله پاک زوی درکړي اسماعیل علیه السلام غوندې زوی او خپل بچی دې خپل زوی دې زلمی کیږي او د بلوغ زندگی ته نږدې دی نو ته چې دا پړې او چاړه دې راغشتې دا د زوی بوزي او د زوی ذبح کې دا مکوا دا خو ګوره ظلم دی په دومره پوخ عمر او په دومره زیات عمر کې خدای پاک د باندې انعام او نعمت درک او ته اوس په خپل لاس دا خپل بچي علاله خدا خو خبره نه ده دا خو ګناه ده او دا خو ظلم دي زیاتې دي بچي سره ولې ظلم او زیاتې کې ابراهیم علیه السلام او ته وی ګورا ما ته الله رب العالمین د طرف نه حکم شوی دی ما ته الله وحی کړی دا او ما الله سره منختی کړی و الله سره می وعده کړی و چې الله کته مال زوی راکو نزب دا بچی ستا پلار کی قربانی کوم او ذبح کوم به شیطان خوارامی دی شیطانت کی ابراهیم علیه السلام ته پړل کی وسوسه ورچي پیغمبران الله د شیطان د تسلط او د اغویدا وسوسینه محفوظ ساتلی دي لیکن دغه خپل کوشش کوي چې د الله پاک په حکم کې تعطل لا شي او د الله په حکم باندې عمل نشي نو ابراهیم علیه السلام ته پړل کې د شک اچول کوشش کوي ابراهیم علیه السلام ته وی ګورا ته خدای الله پیغمبري الله پاک تاسو سره زیاتی نه کوي تعالی الله بچي درک د الله د دې وحي او د دې خوب مطلب دا نه دی چې خامخا د خپل زوی علال کا ته پېښوي نه د دې خوب تعبیر د مو بعد چې د خپل زوی بوزي او د ذبح کې یو ساروی را ولا یو اخرى ولا یو ګډ را ولا یو بل ساروی را ولا وغه علال کا بس غاړه و اخلاص شي خپل بچي ولی علاله الله پاک استاله بچي درکړو بیا چې ته علاله نو درکوي د الاولي او چې دا زوی د باندې الله قرباني کول غوستل نبی د الله زوی ول درکاو
قسم قسم خیالات ابراهیم علیہ السلام ته پړه کې چول لیکن هغه پیغمبر وجي اپوی شو چې دا شیطان دې اوس ما خطا کوي نو شیطان ته ویل کا اخواشه ته شیطانی ما دا الله دا حکم ماړوا زه پویګم زه پیغمبرم دا پیغمبر خو وحی وی ما ته الله وحی کړی دا خپل زوی ذبح کا دغه خپل زوی به الله په حکم باندې علالوم او کانی راواغش مکه ته لاس کا دا بدمنا د ازمکه نه کانی راواغشتل او په دې شیطان باندې پکانی باندې گزار وکړ هغه ادا او عمل د ابراهیم علی السلام الله ته خوښ اوسم چې حاجان حج لار شي نو دا اهم رکن دی د حج واجب عمل لخام خام التا دغه ابراهیم علی السلام ادا کړي کم دی چې ابراهیم علی السلام په شیطان باندې گزار کړی دی التا اوس دا دیوال لګیدل دی په خوا په دمانه کې ستنې وی پیلری وی د غټو او سعودي حکومت وګ دیوال والے دی غټ دیوال دی 30-40 فټ وګد او برنډي جوړ کړی دی اجان زی او التا اغه ادا کې د ابراهیم علی السلام په او کانو باندې اغه سلی او اغه دیوالولي دا مون خلق باندې وی دلته شیطان تړلې شوی دی شیطان میتان نشتا نه شیطان شته او نه شیطان تړل شتا بس د ابراهیم علی السلام هغه ادا خدای ته خوښه شوی و چې هغه د شیطان هغه باندې گزار وکړ او هغه اوشړ او د الله په حکم کې ناراضګي ونکړه او د الله په حکم کې تعطل را نه وسته الله تعالی دا خوښه شو په حاجانو باندې دا عمل واجب دی نو د اختر پړم بیرز حاجان دغه ته جمره عقبه وته وي مونږ وته غټ شیطان وایو دا او کانو باندې اولی شیطان بیا راغو دوباره اسماعیل علیہ السلام له پیجو چې کار خو نه کی ابراهیم علیہ السلام می د لارې نه و نړو راشه دی بچی ته پړه کې وسوسه ورواچو اسماعیل علیہ السلام ته پړه کې وسوسه ورواچولا او ته بچی خبرې چته روانه ویره جدا جی سر روانه د پلار سر مې روانه مو قرباني کو دا راسه او چاړم راغشته د غر ته زو او یا ساروی لاله قرباني کو شیطان د اسماعیل علیہ السلام ته وی ته خبري قرباني د سکي وته وی پلار مې د روان ساروی بالالین وینا وی اخو تا علالي اخو وی چې ما خوب لیدلې دي او الله را ته خوب کې وحي کړی دا چې دا خپل زوی اسماعیل دی علال کا تابوزی ګورې تا علالي اسماعیل علیہ السلام متوی لرشه مړه قمقل سړیا دی پلار ته یو ګور سپینګری بابا مې دی او ما ته وګوره په پوخ عمر ولا خدای زوی ور کړم او بیا د خدای پیغمبر دی او د الله رسول دی دا سپینګری پلار او چې بیا د الله پیغمبر او د الله نبی وي اب څنګه خپل زوی وجنی او خپل زوی علالای دغه دې کې شیطان خطا شو کنه او ته وی غوي چې ما ته خدای پاک وحی کړی دا او الله را ته په خوب کې ویری دي چې خپل زوی علال کا اسماعیل علیہ السلام نم زمای عزتمند پیغمبر جوړیږي سو ورکوټه د موستاغوندې سړی او د موستاغوندې الک نه دی مستقبل کې ته خدای پاک یو لوی شخصیت جوړی او ته وی زمړه روکیګا مخ نه خواشه چې خدای وته ویلی نو چې علالي من دی علال می دی کی دا خدای حکم راغی نو بیا خبر ختم شو اغم کان راواغش او هغه کان باندې پر شیطان غزار وکړو هغه ادار اسماعیل علیہ السلام زما عزت مندو هغه الله په خوښ شو چې ماشوم نابالغ ور کوټ را پاسی او د خدای حکم دی چې یره دی علال کا هغه حکم کې شیطان هغه ناراستی را وستل غواړي حکم ختمول غواړي دوی خطا کول غواړي دغه ور کوټ الک د شیطان په جال کې را نغو د خدای پاک حکم ته غاړه کې خو د شیطان په کاڼي باندې اوښته هغه ادا الله ته خوښ شو هغه دې کې او زما عزت مند بل نه خلګېدل دا درمیانه شیطان وته وی جمره اوستا وته وی د شریعت په جبه کې یو دویم دیوال لګېدل دي حاجان صاحبان اغم د اختر په دویم ورځ او دریم ورځ بیا په او کانو باندې اولی هغه دیوال او غسلی چې کومځه کې اسماعیل علیہ السلام په شیطان باندې گزار کړو هغه ادا اوس پورې الله ته خوخه د په موت باندې واجب کړی ده ولی ذکر دې کې د الله اطاعت د الله تابعداري وا بنیادی شی د الله بندګی زما عزت مند بنیادی شی د الله اطاعت
او د الله تابعداري ده او د الله پاک په حکمونو کې رستوالی نه ده الله په حکم سره رسول شیطان چې پیښو چې یاره اسماعیل علیه السلام خو د خبر نه و نړید چې لغوند مخ کې لاړ واپس ابراهیم علیه السلام تراغو بیا وته وسوسه ورواچولا ابراهیم علیه السلام پیښو چې یاره دا خو شیطان دی غسمیږي نه بیا کان را واغشتل او په دویم ځلې بیا دا شیطان اوښته هغه دریم ځای باندې اوس بیا هغه چې کوم ځای باندې شیطان په دریم ځل وشتل شوی الته کې اوس یو دیوال ولاړ دی یو ستنه ولاړ دی یو غټ دیوال دی حاجیان التم هغه ادا کوي د ابراهیم علیه السلام او شیطان هغه کانی چې د شیطان په نوم باندې مونږ یادو په اوو کانو باندې ولي نما عزت مند دغه مینات چې اور رسیدل ابراهیم علیه السلام لکه اوس دا سوچ کی چې د مکې نه خراووتو تقریبا دغه میدان د مدینه دا د مکې مکرمه نه 15 کیلومتره صدا پاسه لري دی چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې اوس به د مونږ د کلی د حدود نه راوړي او خو کافی لري رالو نو راشه اوس دا دلته دا حکم به اوس عملی کو او دا زوی به اوس ذبح کم او حلال وکم سوچ کو چې یاره په زور باندې خو نکیږي ما دا زویم زلمی دی زم بوډایم او دی زلمی د دیالله سوار کالو دی نو یرا ذبح کوم خو به خامخا خدا سے تدبیر او طریقه جوړه کم اول دا زوی ګورم چې دا زوی مې رضا دی که رضا نه دی که رضا وي خو بیا خو کار آسان دی او کنه دا زوی مې رضا کیږي نه مر خو ګران کار دی مرته سو غاړې خودي شي نو بیا به زبردستی کوم او زور بکوم نو دا زور او د زبردستی علالول په جدا طریقه دی او پر رضامنده باندې علالول هغه د جدا طریقې دی نو دا زوی ځان ته مخامخ کینو ډیر ګران کار دی او دا بچی ته وای ای زویا ته چې لا پیدا نه وي زما اولاد نو یو بیبي وا بیبي سارا هغه سر می واده کړو بچی مينو ستا مور دا بیبي هاجره هغه سر می واده کا اولاد مينو الله نه می دعاګانې غوښتي او الله سر می دا منختی کړو الله غزوی درا کستا په لار کې به ذبح کوم وخت تیر شو الله پاک ته مال راکړي زمانه تیرې دا ما نه خپل منختی او نظر ایر شویو لیکن دا درې مشپدا چې الله رب العالمین ما ته په خوب کې وحی کوي یو شپه راته خوب کې الله پاک خوب کې اوې چې دا خپل زوی دی علال کو خپل منختی سرته ورسوا خو ما په سوچ کې پروتم چې دا وسنګ کوم اگر روز را باندې تیر شو په دوی مشپ می بیا خوب ولید او بیگا می بدریم زل بیا خوب ولید الله را ته حکم کوي چې دا خپل زوی دې ذبح کا نو اوس حکم په مکه مکرمه کې خو مې نشوي ذبح کول یا ته مور وا مور به خپشي خامخا اولاد باندې انسان خپکیږي نو دا تدبیر می جوړ کو چې راشه دا زوی به اول دې کلی نه بارو باسم چې دا مور د نظر نه اخواشي نو بیا به سره طریقه برابرو نو دې زوی ته وای اوس بچی ترا تخپل راي اوایا زه خو د الله پیغمبرم او د الله د طرف نه ماته حکم دی پدې کې خو زه ناراستی نشم کوله ستا سره دا څه طریقه اختیار کو دا د الله حکم دی په دې باندې عمل کولی د ما عزت مند اسماعیل علیه السلام د الله پاک نبی جوړیږي او د پیغمبر بچی دی د نبوت په کور کې لوی شوی دی خدای پاک ول ډیره پوی او ډیرو خیارتو ورکړي دي د خپل سپینګری پلار ته وای اے ابداجی ته خدای الله پیغمبري او تا ته پتر جدا د الله حکم دی او الله د ته حکم کړی دی نو بس چې الله حکم وکړو پاتې پکې شو د الله د حکم نه پس نه زما اختیار چلیږي او نه د جستا اختیار چلیږي نه ته د الله د حکم نه رستو کېدې شي او نه زه د الله د حکم نه رستو کېږم نه ته د الله په حکم کې ناراستی کولی شي او نه زه دا غواړم چې د الله په حکم کې ناراستی وشي نه خپل پلار ته وای دا جی خپل عمل کوا چې څنګه د الله حکم کړی دی زه بالکل د الله حکم ته سر تسلیم خمیم چې څنګه د الله حکم دې زه تیار یم چاړه دې راوړې دا بالکل د الله په لار کې ما قربان کا او ما ذبح کا چې د الله څنګه خوخه دې په تیار یم د مېزت مند غوړې دا ډېر لوی امتحان دی ښا نن به یو انسان پوی انسان او خیال انسان اب په خپل مرته غاړه کې نه دی
نن موتا مانزل جمعات ته جمله په ګرمه کې نشو راتلې موتا جمله هغه ساری خوب نشو قربان کولې چې سار خوب پرید او جمله پاسو موتا د ګرمه په دې سور نور کې جمعات ته جمله نشو راتلې باران چې ساس کې راشي مړه باران د کور به منځو کو جمله یې یخنی دا بڑستن نه پاسې دل ګران دي یره دا خو زکات ته او دا به 2000 روپے او 3000 یا 1000 روپے زکات ورکولی دا خو ګران کار دی دومره پیسې بل نشم ورکولې دا خو قربانی دا او دا خو په 10000 روپے حصہ او په 15000 حصہ دا او دا خو ساروی ګران دی دا چې دا قربانی کوم دا خو بنا پیسې می خرج کیږي دا خو جیب تشيږي دا مې عزتمند زموستا ایمان دغه زې ته رسیدلې هغه د پیغمبر بچی د دیار لسو کالو د سور لسو کالو دا غي ایمان ته وګوره الله دې زموږ داسې ایمان نصیب کړي الله دې زموږ پزړه کې د الله د حکمونو تغرنګي د اطاعت مين او محبت پیدا کړي چې څنګه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د الله حکم ته تابعدار و د الله په حکم باندې عمل وکړه الله دې موږ دقه سي وګرځي چې موږ هم د الله په حکمونو تغرنګي عمل وکړو اسماعیل علیہ السلام خپل پلار ته ویداجی بالکل چې الله حکم دی زه تیارم او چې سم حکم دی هغه تعمیل له حکم کوا او ما ذبح کین او ذبح میکا بیا دغه کې د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام په مابین کې ډېر خبرې شوې دي مفسرین نقل کړي تفسیر خازن کې مفسر رحمه الله بلا وګدي خبر را نقل کړي دي خیر دا بچی اسماعیل علیہ السلام دی پلار ته ویداجی یو خدا دا چې مان دا کمیس وباسا کما ته داسې په دې جامو کې ذبح کې نو دا علالې نه پس دا وجود بیا کلک شي بیا دا وجود لا سنم کلک شي خپم کلک شي نو دا کمیس په بیا ما نروغ نزي نو دا کمیس ترانه په زور وست اوش لیدا بیا به مور خپوي دا بچي په زور باندې علال کړ دې ګوره دومره خيار بچي دا کمیس مان په جن وباسا او چې ما علال کینو دا کمیس په دی وینه کې اوخي او دا به زما مور له یوسي نو خامخه اولاد خو ډیر خوښ شیز دی کله مور ته یادېګم زما دې کمیس ته به ګوري تسلی وړل ورکي او زما مور ته به وې چې ګوره هاجری دغه ستا بچي اده الله حکم ته پخپل راضي شوی پخپل راضي دغه نه خدا چې وګوره دا کمیس دا روغ رمټ تشلیدل نه دی پخپل خوشی باندې هغه د وجود نه دا کمیس وسته دی کاغه تیار نو او ما په زور ذبح کو او قربانی کوم نو بیا به دا کمیس لیدا د نه خده چې کمیس روغ دی نو هغه کمیس د خپل بچینه او ما غرنګي وېسته بیا وته وی دا جدا سدا چې ما متړه دا رسول لري ورځوا اسنه د اسمان پرشتي دا وی چې ګوره ابراهیم علی السلام څومره لوی پیغمبر دی الله په امتحان راوځ چې خپل زوی علال کا نګوره دار زوی تیار نه دی پلار په زور باندې علالی او په پړې تړلې دی په پړو متړه تفسیر حاضر لیکي بچی دی پلار ته وی دا پړی را دلرکا چې پرشتي وای چې ګوره دا ماشوم دا بچی دی ابراهیم علی السلام دی په خپل باندې رضا دی په زور پلار نه علالی چې پرشتي مونږ په قربانه بارکه څه کمزور خبرې ونه کی نو په پړی باندې اون تړ نو چې دا بچی په ځمکه باندې سملو قربانه طریقه ده د جسم لاستونو د اسماعیل علی السلام په خپل ریپلار ته وی چې یره دا جدا سي چل چې ما پړ مخه واچوا نا مخره لخته کده ته ما ته مخامخ ګوري اولاد چې پسترګو کې سترګې راشي بچی له پړق څوک نشي ورکولې بیا بچاړو ول په مخ سنگارا په ماره سنگارا کاږي نو دا مخره لخته چې ما سر د سترګې نه لګي نو تا ته ما ذبح او قرباني اسانه شي نو قران حکیم کې الله فرمایي فلما اسلم چې دواړه بالکل تیار شو قربانه ته خبر ازامن دي پلارم تیار دی انکار نه کوي ناراستی نه کوي بچیم تیار دی ناراستی نه کوي انکار نه کوي اسلما په لغت کې په عربی کې دی ته وي چې انسان خپه خوشاله باندې یو کار ته رضا شي نو خدای پاک وی پلار او زوی فلما اسلم دواړه خبره بر قربانه ته تیار شو تسلیم شو انکار نه کوي ناراستی نه کوي وتله للجبین او مزمکه باندې تندی لاندې واچو تندی ولا پزمکه ولګاو الټه سملو نو بیا ابراهیم علیه السلام چاړه را واغشتا
او دی بچیلا د لاندې طرف په مړې باندې چاړه راکاږي د ما عزتمندو مفسرین لیکي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او روایت کې راځي په اسمان کې دا ټول فرشتي د ابراهیم علیه السلام د عمل ته پته ماشه دي ټول فرشتي حیران دي تقدیری فیصلونه خدای پاک صرف خبر دی علم غیب او د تقدیر علم صرف رب العالمین سره بل چا سره نشتا فرشتي حیران دي دا ټول مخلوقات د اسمانونو د وړو اسمانونو په تماشه دي چې اوس بنګری پلار یو بوډا بابا د الله دې مقرب پیغمبر چې زمونږ د عقیده ده او دا زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس لوی مرتبه والا پیغمبر د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دی قران حکیم کې الله فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض پیغمبرانو کې بعضو له الله په بعضو باندې ما فضیلت ورکړي دي او دا اجماعی مسله د اهل سنت والجماعت چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس دویمه مرتبه والا پیغمبر هغه ابراهیم علیه السلام نو دومره لوی جلیل قدر پیغمبر او رسول د الله او سپینګیره هغه لګیال د مینا په میدان کې خپل زوی اسماعیل علیه السلام را سملول دي او چاړه پر راکاږي علالیه نټول فرشتي مفسرین لیکي الله ته پجاړه دي الله ته دعاګانې کوي خدای پاکا دا ابراهیم علیه السلام خو چې پیدا شوی دی او د پیغمبري او نبوت ملو د په امتحانونو کې سر دی اول خپل پلار سره خفغان خپل خاندان سره خفغان بیا نمرود سره مقابله بیا اورته پرې وته ده بیا د وطن پرې خو ده پلار باندې بل بادشاہ سره مقابله رااله بیا ول خدای بچي ورکو بیا ته هغه بچي جدا شو او لري را اوس مکه مکرمه کې پښل میدان کې پرې خو ده قسم قسم امتحانونه په دې سپینګيري بابا باندې تیریږي او اوس په بیا یو لوی امتحان راغی چې خپل ماشوم زوی دی او دا د الله په لار کې قربان کو ذبح کا نو پرشتي م الله ته جړاګانې کې او پریادونه کوي د مې عزتمندو د الله حکم دی ابراهیم علیه السلام چې د بچی په مړې باندې چاړه راکاږي چاړه کار نه کوي دا امام قرطبی لیکلی دی او نور مفسرین هم لیکلی دي اچاړه راواغشتا ابراهیم علیه السلام او د ازمکه ته د حسین رو بغوله چې دا خو سم چاړه د تیر کړي او زی په غوخه راکاګم کچا غوخه دونه کړ کیږي نو چړې ته غوسه شي باندې وخت انسان له غوسه ورشي یو کار کی او غسمون دخوري نو غوسه ورځي اچاړې ته غوسه شو دا مفسرین لیکلي دي چاړه ته گویا شو او ته وی اے ابراهیم ته وی چې ذبح وکا او دا مړې کټکا الله پاک زما خالق ته هغه وی مکوا نستو منم او کو دا الله منم دا رب جلیل منم او کو دا خلیل منم ما ته الله وی چې ګوري حلال نکي کارو نکي پچړې کې د کټکولو طاقت چې خو دي الله پاک په اور کې د سودولو طاقت الله خو دي پر هوا کې د یخوالي طاقت الله خو دي پر نور کې د ګرموالي طاقت الله خو دي الله چې یو شی په طاقت والی بس خبره ختم شو اور کې ابراهیم علیه السلام پریوت خدای د طاقت د ګرموالي واغش ابراهیم علیه السلام پکې ونس وزید چاړه نه خدای طاقت د کټکول واغش چاړه راکاږي او کار نه کوي ما عزتمند ابراهیم علیه السلام بیا چاړه را واغشتا بیا چاړه راکاږي بیا کار نه کوي الله رب العالمین د تقدیری فیصله جدا ده الته الله پاک فیصله وکړه دا خو زما امتحان دی ابراهیم ته باندې دا ما مطلب خدا نه دی چې خامخاته د خپل زوی ذبح کا دا خو برستو غټیږي د پیغمبري ورکوم او د دې اسماعیل په اولاد کې بیا د دوه جهان سردار مبارک غوندلوي شخصیت پیدا کوم دا د ذبح نشتا لیکن امتحان دی پتا باندې او پستا په دې بچی باندې امتحان کې تاسو کامیاب شئ 100/100 نمبر دي بالکل د الله تعالی طرفه منظوري رااله جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د الله مقرب فرشتہ ده په جنتونو کې یو ګړو هغه ګډ الله پاک جبرائیل علیہ السلام لور کو چې دا ګډ والا شاب جبرئیل او دا ګډ رسوا ابراهیم علیہ السلام توای چې خدای دې قربانی او خدای دې اغنیت قبول کو امتحان کې کامیاب شوي بچی م قربانی کا دا ګډ والا دا ګډ قربانی کا قران حکیم کې الله پاک فرمایي ذبح عظیم یو ډیر لوی قربانی ابراهیم علیہ السلام وکړه جبرائیل علیہ السلام ګډ نیولې د مهارنا او را روان کړي دي اغه زین چې الله پاک حکم وکړ فرشتیم خوشاله شوي جبرائیل علیہ السلام هم خوشاله دي او د خوشاله نه یو لوی نعره لګي
فرشتي یو لوی आवाज کوي ناره تکبیر لګي جبريل عليه السلام ګډنی ولې او د خوشاله نه چې الله حکم راغی اغیم خوشاله شو आवाज کوي الله اکبر الله اکبر ناره تکبیر ولګید الله اکبر د ایمانی جذبه په وخت کې انسان دا تکبیر وایي انسان چې په میدان د جهاد کې مولاړي आवाज وجد کې تکبیر ولګي ایمانی جذبه وسره زیات شي خوشحالی او سرور د انسان لط املو شي شیطان رسوا شي وغلري او تختی نو جبريل عليه السلام هم خوشاله شو فرشتیم خوشاله شوي پاسمان کې جشن اولګید چې خدای پاک ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام په امتحان کې کامیاب کړل یو نعره د تکبیر اولګید الله اکبر الله اکبر ابراهيم علیہ السلام ډیر خوشاله شو پیغمبر دی پوي شو ډایرک پوي شو چې دا आवाज خو د جبريل علیہ السلام دی او دا आवाज خو د فرشتو دی او بس الحمدلله الله چې کوم حکم ما ته کړو پر حکم کې زه کامیاب شوم امتحان کې کامیاب شوم او حکم د الله بدل شو بل سلو بدا نو غیر اختیاري د جبنا د بندګي आवाज چتيږي چې الله واقعي زستا بندې او ته ډېر مهربان بادشاہ ما باندې رحم وکړه نو د ابراهيم عليه السلام د جبنا د تکبیر आवाज او د توحید आवाज چتيږي لا اله الا الله والله اکبر د خپل بندګي اظهار کوي یره واقعي اے د ما رب د عبادت لایقم ته ګوري تم سی ربی تزما سی خالقی تزما معبودی بل څوک معبود نشتا لکه دی وخت کې الله تزما پکار رالی ما مشکل کې چې پکار راځي څوک راځي زما عزت مند الله راځي انسان باندې غم راشي انسان باندې بیماری او امتحان راغی انسان باندې ازمیخ راغی قسم دې په دغه وخت کې الله نه بغیر بل څوک نه پکاريږي نه پلار پکاريږي نه مور پکاريږي نه رور پکاريږي نه تربور پکاريږي نه عدالت پکاريږي د مې عزت مند او نه تانه تعالی دا غم او پریشانی ختمول شي اسباب او درجه کې بر سره ټول منډو وي پلار به منډو وي اسپیټال ته به ورسي امداد به سرو کی مور بم د سرو کی رور بم د سرو کی مسلمان گاونډي بم د سرو کی لیکن زما عزت مند د غم د پریشانی او د مشکل وخت کې چې تا بچ گئی او نجات درکې د الله نه بغیر بل څوک نشي درکولې د پیغمبر عقیده وا فورا د خپل عقیده وضاحت کوي او د الله د بندګۍ اعلان کوي لا اله الا الله والله اکبر د عبادت لایق ګوري بل ذات نشته الله ستانه بغیر ته زما صحیح معبود او زما صحیح خالق دا ناره اوچت کړه خوشاله نه اسماعیل علیہ السلام پس مکه پروت دی چې تا تکبیرونه اورید بره او قتل پوه شو چې زما پلارم تکبیر ویو لا اله الا الله او پرشتیم تکبیرونه وای نو دا حکم جوړه بدل شو مخامخ پوری جبريل علیہ السلام ځان سره ګډ را روان کړی دی اسماعیل علیہ السلام خوشاله شو نعمت دی الله د مرګ نه بچ کو الله د قربانۍ نه خلاص کو انسان چې خدای پاک پچاغم راولي او غم تلری کی حکم د شریعت دادی د الله حمد او شکریا ادا کې نو اسماعیل علیہ السلام د الله حمد وباسي د الله پاک حمد ادا کوي الله اکبر ولله الحمد الله تډیر لوی او دی الله لټول صفاتونه دي هر قسم حمد او شکر الله لري جزاء الله په امتحان کې کامیاب کړم او د قربانۍ نه بچ کړم او الله زموږ د قرباني قبول کړو دا ګډ راغی اوس په دا ګډ قرباني کیږي د ما عزت مند هغه ادم الله ته خوښ شو هغه کلمات د جبريل علیہ السلام هغه کلمات د ابراهیم علیہ السلام او هغه کلمات د اسماعیل علیہ السلام الله ته خوښ شو په مسلمان او په امت د رسول الله مبارک الله واجب کړی دی مونږ وته د شریعت په جبه کې تکبیرات تشریق او د غټ اختر تکبیرات وایو اما عزت مند غره دا ویل په مسلمان باندې واجب دی ښا بالغ انسان باندې مسلمان باندې چې دی بالغ یو دی مسلمان وي دی به تکبیرات وي دا په واجب دي د عرفه پرز د سحر مانځنه پس په شروع کیږي سبا د عرفه ورځ زمونږه د خالی ورځ د سحر مانځنه پس په د تکبیرات شروع کیږي او د اختر پرز د سلورم ورځ د مادیګر پورې به ویل کیږي په دیرشتو منځونو پورې د عربي پرز پنځه منځونه د اختر پړومبه ورځ بیا لس شو په دویم ورځ پنځل شو په دریم ورځ شل منځونه شو او په سلورم ورځ د سار او ماسپهین او د مادیګر درې منځونه دا ټول دیرش منځونه شو د دیرشتو منځونو پس تکبیرات تشریق ویل دا پسړی او خزه دواړو باندې غوړي ویل واجب دي
دومره فرق دی چې سړی به یو پیر پزور وای پزور ویل واجب دی چې اخواته مرګري وای ګورنه کې به نه وای دا موږ بعد خلک په تکبیرات وګوره شرمېږي شرمېدل کله چې پړه کې داراله چې دی په او شرمېد د الله په تکبیر ویلو باندې ګوره د په ایمان باندې خطر ده د الله په نوم ویلو به شرمېږي نه مسلمان کدا وجد الله په نوم ویلو شرمېږي ګوره کفر ته رسی نو شرمېدل پکې نشته پچغه او په تیز आवाज به تکبیر وي چې خواته مرګره आवाज ووري ځان سربخ خله پسنه کې او زنانه به رو یغیب تیز نه وي ذکر زنانه आवाज عورت ته نو په زنانه باندې یو پیراویل واجب دي لیکن غلب وي او په مسلمان سړی باندې بالغ باندې یو پیر په زور ویل ګوره واجب دي بیا دویم ځل او دریم ځل ویل مسنون دي کاغه بیا روب یو تیز وي پروا نشته اګه ځان سر بیا روم په دویم ځل او دریم ځل ویل اوم څه پروا نشته که دویم دریم ځل دی اوم نه څه پروا نشته کو دی او ثواب دی پکې لیکن یو پیرا د سړی لپاره په زور ویل ګوره دا واجب دي که انسان نه مس قضا شو د اختر په ورځو کې او به رستو قضا کې بیا په قضا را تکبیرات نشته او کبیر ورځو کې د نور منزل قضا کې دا غیم نشته لیکن که مسته امام سره یوځای کو یوځای به وای کزال له کو ځان له به وای که امام نه ایر شو پتیزه او آیات برایات شي او به وای د اختر مانزه پس اختلاف د فقهاو په مابین کې بعض علما ویل واجب دی او بعض ویل مسنون دی څه خبره پکې نشته او ویل شي نو څه پروا نشته اختلاف پکې د وجوب او د عدم وجوب خو اختر مانزه پس ویل بنا بر اختلاف مسنون دي زموږ د احناف مذهب دادي اگر چې بعض فقها اغي ترجیح د وجوب لور کوي خو خیر دې پروا نشته اختر مانزه پسې مو وایا دغه د تکبیرات تشریق حکم د هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د جبرائیل علیه السلام ادا ده الله اکبر الله اکبر ګوره دو پیری تکبیر شو بیا لا اله الا الله والله اکبر بیا الله اکبر ولله الحمد سلور پیری الله اکبر ویلی یو پیر لا اله الا الله دا ایو پیر لله الحمد حمد دی اول دو پیری تکبیر دی بیا لا اله الا الله بیا الله اکبر بیا الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق سبا د سار نه شروع کیږي ان شاء الله اتوار پیر منګل او د چهارشنبه پرز د بوت پرز د مادیګر مانزه پورې به یو شانتی وایو ان شاء الله ابراهیم علیه السلام د ادا خدای ته خوښ شو جبرئیل علیه السلام ګډ راوس او هغه ګډي قرباني کو ابراهیم علیه السلام په امتحان کې کامیاب اسماعیل علیه السلام هم کامیاب هغه خیزان سر وروړي د مکه مکرمه په فقراو کې تقسیم شوی هغه عمل د ابراهیم علیه السلام د موعظت مند مونږ تاسو باندې الله واجب کړی دی صحابه د رسول الله مبارک نه تاسو کو دا قرباني چې مونږ ته د الله رسوله چې دا ساروی حلال کې قرباني وکي دا مونږ ولي کو ودا د ابراهیم علیه السلام سنت دی نو مونږ باندې دا قرباني واجب ده او زموږ عزت مند دا قرباني وسوک کې پچا باندې واجب ده کم مسلمان مدا قرباني کوي او کم به نه کوي د اغه د پاره د عزت مند نصاب دی الله پاک او رسول الله مبارک اغه له حد خودلې دی که مسلمان مالداري او دی عاقل لی لیوانی نه دی مجنون نه دی او دی بالغ دی بلوغ شوی دی نابالغ نه دی او دی آزاد دی غلام نه دی نن سبا غلامان نشتا مسلمان لومبه شرط دویم شرط عاقل چې عقل پکې وی لیوانی نه وی مجنون نه وی او دریم دی بالغ وی او سلورم دی آزاد او حر دی انو او پنځم دی مالدار دی د نصاب مالک دی نو دا انسان ک سړی دی او ک خزاده دی به د اختر پر باندې قربانی کوي او ساروی به علالی نصاب سشج دی مسلمانی کو موتا پیجن والحمدلله عقل ار انسان پیجن چې لیوانتوب نه اوزي بلوغ مونږه ټول پیجن انسان چې بلوغ ته ورسی دی بالغ شدی به قربانی کوي لیکن دا سلورم شرط د نصاب چې دی مالداري نو د نصاب او مالداري د پاره حد سدي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې د هغه وخنواله اوسه پوري د مالیت بنیادی شیزونه غوري دوه دي یو سره زر دی او بل سپین زر دی بنیادی مال دا دو شیزونه دي سره زر او سپین زر هغه وخت مالو نن سبب دا مال نه موږ چې جیب کې دا لوټ ګرځو غوري دا مال نه دی ښا دا د مال رسید دی په دې کاغذ باندې ک تاسو کتلی بره پیلی ګلی بینک دولت پاکستان مطالبہ پر حامل هذا کو 1000 روپیہ ادا کرے گا دا روپے نه دا غوري دا د روپو رسید دی دا 1000 روپے چې ما سره جیب کې پروت دی تا سره دا 1000 روپو رسید دی هغه 1000 روپے
چې هغه سټیټ بانک کې پرتی دي 5000 نوٹ چې ما سره او تاسو سره جیب کې دي دا ګوره پیسې نه دي خدا مال نه دي دا رسید دی رسید د 15000 هغه 15000 روپے چې کم په بانک کې پرتی دي په خوا بر دینارو د سرو زرو ټیکې بوا او درهم او د سپینو زرو ټیکې بوا دا به خلکو چلولې پرې به سوداګانې کولې دا اوسو زمانہ کې سل 200 کاله مخکې دا بیا خلکو نه روکې دي ضایع کې دي سرو زرو ټیکې چې بروکه شو بلا پیسې لاړې ضایع شو د سپینو زرو ټیکې چې بروکه شو بلا پیسې بضایع شوې نیو نظام دی حکومتونو او د خلکو کې خود چیرې دا پیسې به حکومت سره پرتی وي او د حکومت په دغه رسید ورکړي په هغه به کاروبار کیږي نو پیسې به نه خرابېږي سره او سپین زر به نه ضایع کیږي نو مالیت بینک سره پروت دی نو بنیادی دو شیزونه دي خا یو سره دی او بل سپین دی سره زر ځان نه مالیت دی او سپین زر ځان نه مالیت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې 19 تولې سره زر او 52 تولې چاندی دا یو برابر دو 50 نیمه تولی چاندی او 19 تولی سره د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې د دې یو قیمتو چې په 19 تولی بس کېدل نه په 52 تولی چاندې به هغه کېدل د دوړو مالیت یو دی نه په حدیث مبارکاو کې راځي چې انسان سره 19 تولی سره زری یا دی انسان سره 52 تولی چاندی وي نو دا د نصاب مالک دی دی و قربانی کوي د اختر پرست چې انسان سره دومره مالیت راو خو نن سبا خو پیسې دي او هغه سره نشته سپین زر نشته سپین زر خو سره زنانه استعمالي به تور زیور باقی د مال په شکل باندې دوانه نه استعماليږي پیسې استعماليږي نو پیسې بیا هغه چې د دې برابر شنو بیا به انسان قرباني کوي نو اوس که پیسې پدې کې د 19 تولو برابر شو یا د پیسې د 52 تولو برابر شو د انسان به قرباني کوي لیکن نن سبا دور کې د مې عزتمند سره زر خو ګران دي سپین زر ارزان دي نو بیا راجح مذهب ظاهر الروایت اختلاف پکې ډیر دی هغه خبره چې موږ به عمل کوو هغه دا چې کم هغه مسکین د پاره فائدہ مني هغه نصاب باندې به عمل کې نو مسکین د پاره فائدہ من خو چاندي ده سرو زر ته ګورین او نیم تول سر زر خود لسو لک روپو شو نو کو بیا چا سر لسو لک نه پیسې کمی نو قرباني به نه کوي زکات به نه ورکې نو دیږي خو فقیر ته تاوان دی او 52 تولی چاندی 90000 روپو ته رسی نو چا سر 90000 روپے دی نو زکات به ورکې قرباني به کوي او سر صاحب به ورکې نه ګوره پدې کې فقیر او مسکین ته فائدہ ده نه کو بیا انسان سره سروي خالص سره نو بیا به 19 تولی نصابي او کو خالص چاندی دا 52 تولی وي لیکن کدا 19 تولی سره نه دي او 52 تولی چاندی نه ده سرم وسره لګشتا چاندی مو سره لګشتا نو بیا د مون فقهاوی د دوانو قیمت او لګي چاندی د 100 روپو د سره زر د 100 روپو دي نو کدا دوانو قیمت هغه بیا 250 تولو ترسي نو دا انسان به قربانیم کوي او دا انسان ک بیا زکات اکال په تیر شي زکات په مورکی بیا د نصاب او زما عزتمن دوریټ په معلوم کې د چاندې ابل او شما معلومات کو د اغي په حساب باندې 90000 روپے جوړيږي نو کو چا سر 90000 روپے د 90000 روپو سره او سپین دوانو یا د 90000 روپے وسره نقد دي یا وسره یو توله سره دي او وسره 55000 روپے دي یا وسره یو توله سره دي او توله دو سره چاندی ده مختلف دي نو قیمت په اولګي یا د ضرورت نه زیات سامان دي د ضرورت نه زیات جامې دي د ضرورت نه زیات پکور کې لوخي دي د ضرورت نه زیات دویم کور دي د ضرورت نه زیات دویم دریم ساروي دي د ضرورت نه زیات هغه دویم ټوپک دي د ضرورت نه زیات د تجارت مال لري گاڑی وسره دي ګټې له اغشته دي پلاټ وسره دي ګټې له اغشته دي موټر سایکل وسره دي ګټه کاروبار نه اغشته دي نور لرګي سامان وسره دي دکانداری کوي سودا پکې چورې تجارت د پاره ګټه د پاره دا ټول د تجارت مال دا د ضرورت مال نه دي نه کو دا د نصاب 90000 روپو ترسي د انسان په قرباني کوي ور زکات او په قرباني کې یو فرق دی قرباني کې شرط دا دی چې د اختر پرستا سره دومره پیسې وي ک کال په تیر شوی دي کنه دي تیر شوی او زکات کې شرط دی چې کال په تیر شي نو قربانی په دې اعتبار ګوري په ارچا بیا راځي ښا کې انسان دې د اختر په لومبه راځو سره دومره پیسې رالي چې نصاب ترسي په دویم ورځ رالي په دریم ورځ رالي د نور پر وطن مخ کې د انسان باندې قربانی واجب شخه مخاوي کوي اوس قربانی به څه باندې کوي قربانی وا یا ګډ باندې کوي یا ګډ باندې یا چيله باندې یا چيري باندې یا غوي یا میخه یا چې کوم دې سنډا کټي یا اوخ
لیکن د اریو د پاره خپل شرایط دي ګړه چیلې چې د یو کال شي پورا د یو کال شي په د باندې قرباني کیږي کله کال لکم د ګوره قرباني په نه کیږي غاخ کول لکول دا علامت ته که انسان پکور کې چیلې ساتلی خپل چیلې او د یقیني په درجه دا یو کال زیات ته غاخ نه دی کړي پروا نشته قرباني پکېږي چیلې دا د کور ساروي دی او ته معلوم دی چې یو کال په تیر دی غاخ نشته قرباني پکېږي لیکن قبل اخلی او هغه وته وی چې لکه کال په تیر دی غاخ نه دی کړي نو هغه بیا دغه تو ګوره کستا په یقین کیږي چې دا سړی دروغ نه وای ګوان وسره شتا او خبره رښتا ده نو ټیک ته قرباني پیوکا کړه دی نالي دا سړی دروغجن دی الکه دې د ګټه د پاره د شی ما باندې ګران خرسي د قرباني روزي دي دا کال لدنو بیا په قرباني مکوا نن سبا احتیاط پدې کړي چې بل نه خلک غاخه ګوره سپته لګي اکثر نن سبا دوکي ډيري دي او نن سبا اکثر خلک د سارو یو بل اخلي راخلي چا کور کې دوه کالني ساتلې پته وته نه لګي نو پدې کې احتیاط چې غاخي کړي نو وکا او چې غاخي نه کړي نو احتیاط پدې کړي چې مینا ګړه چیلې کې خوکال شو او په غواغ وایي کې 2 کاله شرط دی کله 2 کاله قرباني به کی کړه 2 کاله نکم دی ګور قرباني به نه کی او په اوخ کې 15 کاله شرط دی کله 15 کاله ورکوټي په قرباني نه کیږي کو 15 کاله اوړېدلې قرباني به کیږي خبیا په هغه سارو به قرباني کې چې ګواره کې عیب نه وي هغه روغ برابر وي د غیب نه پاک نو په هغه قرباني کې که عیب پکې راغی ګوره په هغه سارو باندې قرباني نه کیږي اوس عیب سره د عیب بلا صورتونه لري که یو ساروی دی پیدایشي اخکر نشتا پیدایشي غوګونه نشتا پیدایشي غاخونه نشتا پیدایشي چې پیدایشي دی نشتا نو په دې سارو باندې قرباني کیږي اس مسله نشتا یو پیدایشي ساروی دی هغه انډي نشتا پیدایشي خسي دی اندامي نشتا په دې باندې قرباني کیږي لیکن او کورستو ټکول شوی دی بیان به قرباني کیږي لیکن کدا غوت یا خکر یا غاخونه پیدایشي وو لیکن رستو پکې نقصان راغی خکر مات شوی دی یا غوک کټ شوی دی یا غوګونه مات شوی دی دا غاخونه مات شوی دی نو بیا د اړ حکم جدا دی که خکر مات ته نیم ماته د نیم نزیات ماته نیم نخکم ماته دی په د باندې قرباني کیږي او کدا خکر په ویخ کې مات شو ویخ کې دن نه پسر کې نو بیا په قرباني نه کیږي بعد فقها وایي که مزغو ته رسیدلو نه کیږي او که مزغونه بره مات نه کیږي احتیاط پدې کې د کویخ کې جړل کې مات دي که مزغو ته رسي کنه رسي په قرباني نه کیږي که غاخونه رستو مات شوی دی اوتی دي نو بیا پکې ګوره که غیا خوړی شي خوراک کول شي ځان مړول شي نو بیا به قرباني کیږي او که ځان نشي مړولې بیا به قرباني نه کیږي دغه رنګ که وګي وو پیدایشي لیکن که کټ شوی دی نو بیا وګوره که نیم وګي کټ ته قرباني پینې کیږي او که د نیم نه کم کټ نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ کله کېدا او لکه د نیمه کټ تا نو بیا به قرباني نه کیږي که د نیمه نه کم کټ نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ غوا د یا میخه دا او غلام د تیری نو وګوره کدا تی دوه اوچو او دوه خرابو یا کټ شو نو په دغه قرباني نه کیږي او کو یو تی اوچو یا یو تی کټ شوی نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ هغه ساروی چې د سترګو نظر نشتا پسترګو باندې وړوندې مکمل نظر نشتا په دې سارو ګره قرباني نه کیږي یا نظر نشتا په یو سترګو وړوندې په دوی مروغ دی ګوره پدم قرباني نه کیږي یا نظر نشتا خو کم دی ګوره نظر کم دی نو سنډا د څوک چشمه نه چي انسانان چشمه چي دغه نظر کم دی ګوره دم قرباني نه کیږي دغه فقها بیا طریقه خولې ده نظر به ولا چک کی د ساروی پته لګي موږ د زمیداران د مرګري د کتابونو کې مرادي اکثر د مرګري چا سارو ساتري هغه موږ اوریدلې دي لیکم سارو چې په یو سترګ باندې چقوړي نظر نه لګي نو دې کوګ رواني دې طرف سترګې کار نه کوي او دا کار کوي نو دې اخوا زور کې دي غوړه ځخکاری نه کله بل طرف نظر کار نه کوي بل طرف ته زور کوي نو ګور بیا به قرباني نه کیږي یا نظر کم نه نو فقهاوی هدايه کې لیکلي دي نور کتابونو علمگیری کې نشتا وی بیا به ساروي خو اوږي کې چې اوږي کې نو بیا به ورسترګي وتاړي یو سترګه بوله خمد اداره وتاړي یو سترګه بوله کولو پرې دي شنه غیا به تلره نه روانه کې نو چې کوم ساروي اوږي وی غیا پسې زور کوي پړې بوله پرانیزي یو سترګه باندې تړلې وی د غیا به تلاش کې اونې سي لره نه روان شي چې کوم ځای کې دې در روان شو
پیش دقه دې کده نظر کار کیه خو کار نه کو نو الته به نه خواچه بیا وردا بل سترګه وټړي او دا بل ته به غیا مخ کې ابم دغه رنگي چک کې نو ځان ته به نه خواچه نو کو دا دوه سترګو نظر برابر او ټیک تا او کو یو سترګه باندې اغه لره زیاده ګوري روانيږي او بل ته نږدې راتلی او بیا هم د زین نه خوځي نه پیش دې یو سترګه نظر کمزوري دي کنه ټیسټینګ بولو کې لیبارټری دغه دا نه خبا واچه په یو سترګې نیم نظر لګیدو مثال په دې روغ سترګه شل غزا لرس غیالی دو پسې تو او په دې بل پسې لس غزا تزیلس غزا نه مخ کې قدم لاري نو پته ولګي چې نظر یې نیم نشته کنه دغه په یو سترګې شل غزا نظر لګي او په دې بل لس غزا نظر لګي نو لس غزا چې لګي او بل باندې شل غزا لګي خو یو سترګې نیمه کار نه کوي نو په دې سارو غری بیا قرباني نه کیږي دا غرنګ یو ساروي ټپ ته ښا دومره ټپ چې اډو کې بغیر وتی دي او کمزور دي لا غیر دي نو په دې سارو غری قرباني نه کیږي یا یو ساروي ګډ دي شل خپه ماته دا داسې ماته چې دی په قرباني زیاده تین نشي تلی نشي لګول نشي یو ساروي داسې چې خپه ماتي خپه شلې خو چې قدم علي نو هغه سوکه لګي زور په نه کوي خو معمولی لګي نه په دې قرباني په ساروي قرباني کیږي لیکن کله خپه لګول نشوا ټوبه و خپه برني ولې دا خپه نشي لګول خپه کې معمولی حرکت نشتا نه په دې ساروي قرباني نه کیږي اگر که پټو روان دي بیا به قرباني نه کیږي یا خپه ماته د قربانګاه پورې نشي نو بیا به قرباني کیږي دغه رنګ یو ساروي سرمن خراب ده او پاغه کې مرض دی خارخ دی نو کو صرف په سرمن کې قرباني پکېږي لیکن کدا مرض د خارخ غوخه ته کوشو نو ګوري بیا به قرباني نه کیږي نن سبا سارو دا مرض روتی دی کنه دا په سرمن کې دا غوټه روزي نو دا علماء تحقیق داري چې دا مرض سرمن کې دی غوخه ته نه گزيږي غوخه نه خرابېږي نه په دې سارو قرباني کیږي که چا غشت به مرضی دی نه قرباني پکېږي کدا مرض زیات شو سرمن نه لاندې غوخه ته کوشو ته پیچو یاره دا غوخه ته کوشو دی نو ګور بیا به قرباني نه کیږي بیا به خیال کې بیا به نه علاله دا اوس کوم مرض نه راغلی په اسقاس کو کې به سارو کې نو کدا مرض صرف سرمن کې نو قرباني به بالکل کیږي چا غشتي پروا نشتا غوخه خوري حالت کیږي او یریږي بنا هم ډیره خدا قرباني کیږي کو نه خوريوم خو قرباني به کیږي غاړه په خلاصيږي لیکن که غوخه ته کوشو ور بیا به غاړه نه خلاصيږي دا رنګ د مې عزتمند یو کس ساروي غشت د خو ساروي د اختر پروز باندې رخص ساروی تی چاغلاک یا ساروی بوګي پړوش نو اولاد رخصو دی ور پسې ګرځي نو دوه قسمه خلق دي یو خلق هغه چې هغه د نصاب مالک ته قرباني په واجب ده او دویم هغه انسان چې قرباني په واجب دي پیسې وسر نشتا اسه ثواب د پارزان نساروی اغشته دي ډیر مرګري داسې دي قرباني په واجب دي خو کومه ثواب غټما نو کو دا سړی مالدار او غنیو نو د دې وزال نه بل ساروی علی کړي خې کبدي ساروی کته باندې قرباني واجب د ساروی والا علی نو کو یو رخصو نو دیم بوالی ابالا علی ک دویم رخصو دریم بالی خو قرباني وکي ک بل فرض دی مالدار ساروی سړی نه ساروی رخصو د اختر پرز په دویم مرزم پیدا نشو او ځان له دویم ساروی واغشت او چې دویم ساروی واغشتو نه غړوم باندې را پیدا شو نو کو دې مالدار د قرباني په واجب ده بس دې کې چې کم یو علال یو دی علال کې دو علالو د ضرورت نشته چې کم یو ډیرو پیسو دی هغه علالون اولادي د کم د لګو پیسو دی هغه پری ځان نه خرڅ کی کور دی وساتي لیکن کدا دویم علال کو او دا دویم د لګو پیسو په 1 لک روپیا غشته دي او چې کم مخکې غشته په 1.5 لک غشته غورک شوی دی دویم ځان بیا په 1 لک روپیا واغشته او دغه 1 لک روپو والا ساروی علال کو هغه لومبني را پیدا شو هغه 1.5 لک روپو دی نو بس دغه علالو ضرورت نشتا لیکن هغه ساروی زیاتو ډېر پیسې وستې دي نو بیا فقها وای اذا کوم چې څومره زیاتی پیسې وي ودا دی یو غریب له خیراتی ورکی دا حکم ګور استحبابي لس واجب لري ا 1.5 لک روپو دی بس ساروی دی کور کیو ساتي دا 1 لک روپو علال کو 50 زره دی یو غریب له ورکی کو ثواب غټي او کو ورکی نه غاړه اخلاص ده لیکن کې انسان باندې قرباني واجب نه ده او دی غریب دی او د ساروی واغشتو خیال کو دا مسلې را پیخیږي یا دا ساروی مرشو د اختر دروازه نه مخ کې یا د اختر پر ورځ مرشو علال نه کو نو دا انسان باندې بیا د دویم ناخلی دغه د باندې واجب نه ده بس هغه په رخصو کرا پیدا شو علال دکی که پیدا نشو خبر ختمه ده او که مرشو نو بل دنالي بس هغه کاری وشو لیکن کدی خسړیو اولاد دیم ساروی واغشتو چر دا مړ یو خورخ شو دویم مزان لوالم چې دویم واغشت هغه لومبی را پیدا شو نو اوس دا غریب سړی دا دوانه به علالای ولی په غریب قربانی واجب نه و
دی خو اس نفلی کوي نو چې یو ساروی واغش دغه ساروی متعین شو دی به علالی اروک شو دوی واغش دوی متعین شو دواړه را پیدا شو دواړو باندې قربانی تعین شو دواړه باندې علالی کله لخدي کبد دی ولی په دغه واجب نه و دغه په نیت باندې بزان واجب کړه نه دی په لومبي ساروی کې کړی دی او نه دی په دویم کې کړی دی وای په دواړو کې نیت راغی دواړه علالی او په مالدار هو قربانی واجب ده خو په ساروی په نیت پورې نه ده کدی نیت کې کنه کوي د باندې قربانی واجب ده نو یو الات کې بس دویم ته ضرورت نشته دا فرق دی ګور اکثر خلک غریبانانی ساروی ته مرشي بیا دویم ځان لوالي نو نورم ځان تاوانی کې ضرورت نشته بس هغه دی غشتو د خدای د رضا لپاره خدای به ثواب درکې لیکن دویم مالا که دویم دی واغی بیا باندې هغه دویم مرادي مالدار که دویم او دریم موالی بیا پروا نشته یو یوسف راغلی دا نو دې خبره ته خیال ساتي بیا د طریقه د قربانې صدا د اختر د مانځنه پس په ګوره ساروی لاله بعد مرګي د اختر د مانځنه مخ کې لاله یو صحابي د اختر د مانځنه مخ کې ساروی لاله اختر مانځه راغو رسول الله مبارک دی الله رسول ګډ حلال کو او غوخه دل راوړم رسول الله مبارک وته وی اسی غوخه له حلال کنه قربانی دي نه ده شوی بل ساروی ځان نواله بل حلال کنه بیا دې حلال کو نو د اختر د مانځنه مخ کې د خطبه نه مخ کې ورکه چا ساروی حلال کنه غاړه نه خلاصيږي اګه د اختر جمع او سلام وړي او امام لا خطبه نه ویلې او به حلال کنه بیا غاړه خلاصيږي چې جمع او شي 2 رکعات واجب لیکن که جمع نه ده شوی او دا غینه مخ کې حلال کنه قربانی نه کیږي او که داسې ځای کې اوسې کې چې الته د اختر مون نشته باندې دي نه د اختر مون الته شتهونه د جمعې مشتا نو الته د سار د مانځنه پس ملالول شي بیا د قربانیو پر دریو ورځو کې کیخه پړم بیرز یا په دویمه یا په دریمه پړم بیرز الاول ثواب ډیر دی په دویمه ورځم ثواب دی په دریمه د شپې ملالول شي او د شپې الاول مکروه تنزیهی فقها لیکي مکروه تنزیهی دي خدای چې پرس کې حلال کې چې انور فروزي بیا ما الاله کراهیت پکې دي افقها دا کراهیت زکه چې په خوا به تیار وا نو صحیح انسان برګونه نشو معلومولې نن سبا برګونه معلومی کې 14 شپې لالی سے پروا نشته خو کراهیت تنزیهی پکې دي غیر اولاده زبدا شو ویم اولاده چې دروازه حلال کا غیر اولاده شپې لالول کې انسان د شپې لالي نو قرباني کیږي څه مسله نشته غبیا چې ساروی الالی نو خیال بکې ګوري درې رګونه دي یو رګ د خوراک دي یو رګ د ساده او دوه رګونه د ویني دي د ساروی په ماره کې سلور رګي دوه د ویني رګونه دي هغه یو طرف ته بل طرف ته او یو رګ د ساده او یو د خوراک ته دا یو بل د پاسي د ساده رګ د پاسي سرمن د لاندې د سارګ دی او د ساده رګ د لاندې د خوراک رګ دی نو په دې رګونو کې سلورو کې بدري رګونه خامخا کټ کې کدرې د کټ نکړل قرباني مردار ده درې بخامخا کټ کې درې رګونه داس سلور والا کټ نشي او درې کټ شي نو بیا قرباني کیږي او کو دو کټ شو نو غره بیا ساروی مردار دی بیا نه کیږي خساروی چې علاله نو ساروی به اوتړي د ساروی مخ کې چاړه تیر کول دا مکروه دی ګناه دغه مخ کې چاړه مت تیر کوا ساروی دی رو پرځو مخ ول قبله تکا تکبیر به وې ګوره تکبیر ویل ضروری دی که تکبیر دی او نوې او پړل کې دی او وې نو د مو فقهاو په نسبت باندې قرباني کیږي بلکې اختلاف دی کراهیت ترسي په خوري به تکبیر وې بسم الله الله اکبر خه طریقه خدا دا چې قرآن د آیت دا انسان وې انی وجهت وجه لله الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا آیت انسان وې بیا بسم الله الله اکبر وې دعاو کی او بیا ساروی الال کی خایسی به برابر تقسیمای په یو ساروی کې په غټ کې وې سی کیږي وردانه د بعد خلکو د ساروی غټ او بعد وی ورکوټ دي پر ورکوټ کې وی ونه برابرېږي پر غټ کې نه د 2 کالو ستیر یا کټی دي بس بده کې و اسی نه وی چې خدای دې کې غوخه یو منی ک دوه منی او کلس منه ده خو چې په غاخ باندې پوره وی ور 2 کالو وی نو وی اسی پکې نه وی شي کله کور ساروی دی خو تقسیم د ضرورت نشته او کله کور نه وی او مرګري سره باری د بیا به برابر تقسیمه په وزن فقهاوی تقسیمه کا ځان ته تل کېدا او په تل باندې وزن کا او په وزن باندې برابر واچوا یو شان تقسیم وکا او بیا په आवाज وکا مخ یو قست مخبل خواوانی دا د چاو دا د چا پټکل به تقسیم نه کې چې بس داسته او دا زما په وزن باندې خه طریقه دا د چوي تلی او کو انسان رڼه صحیح وي او تلل ضرورت نه وي نه بیا تلل ضرورت نشته خو چاوړي باندې اسه برابر کا یو چاوړي کې بلکې برابر کا یو بل سره وزن برابرۍ کنا کانو په کېوړ एकदम خو یو چاوړي کې مخه واچو بلکې برابر کا او بیا په आवाज وکړه دا تقسیم کې به انصاف نه کارلې او شي سه اکثر وی بعد کسوی د خپل پکې د مو مازغه پکې زمو دا قصه ګوري ټیک نه ده ک انسان دړنه یو قصته او بخیسه مسله نشته هغه دړنه بخنین بیا به قرباني خرابيږي
نو اوق ایسی پکې نیوي شي هر انسان باندې قرباني ځان له واجب ده که یو کور کې دونه اوسېږي او دواړه مالدار دواړه به قرباني کوي که ښځه ځان له مالدار ده او ځان له قرباني کوي که پلار ځان له مالدار دی به ځان له قرباني کوي مور ځان له مالدار ځان له قرباني کوي دا به نه کوي چې پنځه را شریک شي او یو حصه ونیسي یا دوه یو ځای شي په شریک حصه ونیسي که داسې وکړه د ټولو قرباني خرابه چېرې دوی خو سر خوړلې دی خو ځان ته چې کوم ملګري د هغوی قرباني خرابه کړه نو دغه مسایل شو زما ذهن کې چې کوم هغه مې ووي که بعضې مسایل چې اشکال بیا وروسته ما نه تپوس وکړې نو دا دویم عمل د اختر پرست یو تکبیرات شو بله قرباني شوه او بل دریم زما عزتمندو د اختر مونځ دی د اختر مانځه دا مونځ ګورې واجب دی دې له تګ هغه عیدګاه ته دا ضروري او لازمي دی او بیا مونځ کول او بیا خطبه اورېدل دا ځان له مستقل وجوب دی نو مونځ هم واجب دی او خطبه اورېدل هم واجب دی نو مونځ کې شرکت کول بعد خلکو باندې ډیره تادی وي بس لنډو کې مونځ کې وساروي کې یو ګنټه وروسته حلال کې ستندر راپوزي یا یولس بجوز ګارېدل یا 12 بجې دا خو د اختر ورځ د دغه عملونه بل څه کار خو موږ نشته خو د اختر مونځ کول او قرباني کول خو په اطمینان او په حوصله د اختر مونځ کې د اختر د خطبې نه فارغ شي خو په اطمینان یو بل سره د اختر مبارکیو کې چې کور ته راشي خو په حوصله او په اطمینان باندې خو په طریقه باندې قربانیو کې فزان بعد خلک hebat راولي یو وی الګو چې تراتلی موږ د سرمن نشته و چې تراتلی موږ د غوخه نو څه چلو شو پتا د سرمن مخ کې وېستو غوخه هم د غرمه به ټول خوري او دغه ماسپین ته بټول وسګاریږي نو پزان hebat مراوله خپه طریقه د قرباني عمل لي ثواب پکې د مې عزت مند ډېر دی قرباني کې کار کول ډېر زیات ثواب لري خپه شوق او مینې سره او په طریقې سره وکي بل خلق صابان راولي یا ځان سره بعد مرګري مزدورانو ساتي په هغه باندې کار کوي نو ګوري هغه مزدوري ورکوي مزدوري ورکول که مزدوري دی ور نکړه او غوخه دی ورکړه یا سرمن دی مزدوري کې ورکړه ورغونډه قرباني دی خرابېږي زمون خلکو بیا قصاب ته او مزدور تړه خلک کړي وي هغه بیا مزدوري نه ور کوي نو بیا قرباني خرابېږي دغه خبره ډېر احتیاط کوي خجی ظفر لالا رور کرم لالا او پادشاه نه درېمه ده هغه تم دعاو کې انیاز بټیاری خور او پادشاه های سکول کورونو کې پرویز لالا نوسی او پادشاه محمد اسلم کورونو کې فضل واحد لگا او پادشاه او بل قسم ماته چایات کو عمر زو کې سو وفات شو سمره مردگان چې وفات دي په دې نس دورو کې یا مخکره کې ټول تاړه د اخلاص دعاو کې الله د ټول مغفرت نصیب کړي د قبر او د آخرت خوشاله نصیب کړي ست گناهونه دي شوی تقصیرات دي شوی الله تو عفو کړي وارثان لله صبر ورکړي سمره بیماران کورونو کې سپتاونو کې الله شفای کامله عاجله ورکړي مسلمانان تللی دی بیت الله لا او نن د عرفات په میدان کې الله ته ولار دی حج تللی دی کم مرګري چې حج تللی ټول تاړه د اخلاص دعاو کې موږ ته دعاګانې کې موږ باغی ته دعا وکړو خدای دې هغه له صحیح حج کولو توفیق ور نصیب کړي الله دې ټول حاجانو حج په خپل دربار کې قبول او منظور کړي الله دې ټول حاجانو دعاګانې قبول او منظور کړي د هغه دعاګانو د برکت دې الله موږ باندې رحم او فضل او کرم وکړي الله دې موږ هم د حج د بیت الله له بار بار بوزي دغه سعادتونه دې الله دې موږ د ټولو نصیب کړي الله موږ د قبر او د محشر د سخت نه وساتي د قربانې د عمل د اختر د موز د عمل او تکبیرات د عمل الله په صحیح طریقه د ادا کولو توفیق را نصیب کړي د اختر د خوشاله الله موږ باندې بار بار راولي د غمونو فتنو د آفات او بلیاتو د آسماني آفتونو دنیوي آفتونو الله موږ محفوظ